کاکاجي لږه حوصله وکړئ، ما خو لا سټارټ هم نه دی اخیستی. شاته نه دا لګېدلی دی دلته لګېدلی دی خواته ګولې وته دې کې به زما دا ورور هم چې دی پرې سر ولګېدو پکې شهید شو. صحیح دښمن چې سړی ولي مخامخ یې ولي که نه بس ویولي ده وچلوله ولا زړه مې سوری شو بس څه به ووایو. دا د ټیک ټاک د وجې دا موډ او دا غوبل چې څونه جوړ. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما او بیا د یو انسان وینه توی شوې ده په یو زلمي باندې خاورې اورېدلې دي او یو پلار کاکاجي لږه حوصله وکړئ، ما خو لا سټارټ هم نه دی اخیستی. د یو پلار حالت تاسو کتلی شئ، ما لا 3 جملې نه دي ویلي. یو دې طرف ته یو ورور ولاړ دی او صاحب دغه زلمی په څه خبره وجلی شوی دی. پېښور دومره بدرنګ شو، دومره بدم نه شو، بدمني دومره ډېره شوه چې اوس یو انسان بېګناه، یو معصومه انسان په خپله کوڅه کې هم محفوظه نه دی. ډزې د کوم ځای نه چا راوړې او د چا کوڅې له یې راوړې او ژوند پکې چا وبیله او یتیمانان پکې څوک شو او کونډه څوک شوه. پېښور دومره بدرنګه او دومره بدم نه ولې شو؟ یو ډېر لوی سوال دی. د ډېر وخت نه دا سوال مونږ اوچتوو. دغه چې کومه لږ وژلی شوی دی دغه تفصیل ستاسو مخې ته راوړمه. کاکاجي څنګه یې؟ شکر الحمدلله. زوی دې څونه عمر و؟ یاره 22 کاله عمر دی. 22 کاله عمر و که نه؟ ما ته خو دوی هلکان وویل چې 2 ماشومان بچي یې هم دي. 2 بچي پاتې شوه. واده وخت به یې لږ شوی او ډېر شوی؟ یاره واده به دا 15 کاله 15 کاله به شوي و که نه؟ څه کار مار به ده کوو؟ ما سره دیړي کوله. ښه دیړي مار و. صحیح ده. په دغه ورځ هم چوټي کړې وه که دیړۍ لیدلې وه؟ چوټي وه، جمعې ورځ وه. چوټي دې پې کوله که نه؟ بس هغه هم چوټي کوله، ګولۍ له یې ځان را رسوو. صحیح قسمت یې دغه و. بس قسمت یې دغه و. ټیک ته چې قسمت خو یې دغه وخوایم چې دومره بدامني شوې ده. لکه دا خو داسې هم نه ده چې دی په چا پسې تللی دی یا به ده پسې څوک راغلي دي که نه؟ او داسې هم نه ده چې د دهشتګردۍ خلاف چېرته بم چاودلی دی او هغې کې بس خلک وژلی شوي دي. جومات نه راووتو، بیا د جومات نه تللو لکه هلته نه پیکاوړې واخېستې چې یاره د سقاوي ته ځم دا ګیره او ویښتان به ځاس کوم. نو چې دا څنګه د سقاوي ته رسېدلی دی به دلته فایرینګ شو. شاته نه دا لګېدلی دی دلته نه لګېدلی دی خواته ګولې وته. بس بیا مونږ زه خو نه وم بل شي ته وم چې راغلم بس ویډیو واقعه دغه شی و د زوی مې اوچت کړی وړی و هسپتال ته. بیا زه هسپتال ته لاړم. بیا ما نه هلته هم تپوسونه وکړه خو معلومات پته نشته دی ولې بچو ته مې پته زه نه وم او صحیح ده کار له تللی وم. صحیح ده. نور دې څو بچي دي؟ نور مې مال د خدای د څلور بچي دي که نه؟ زلمي دي؟ بس یو دا مشرې دا ټولو کې مشرې دی او دا چې وفات شو دا ټولو مشر و؟ نه دا د نه کشر. د ده نه ټول کشران د ده نه ټول کشر دی، ټولو مشر دی. صحیح ده. ده سره څو خبرې کوم بیا تعالی راځه. به څنګه دی زلمي ستاسو نوم دی؟ زما عزت خان نوم دی. ښه عزت خانه. جنګ په څه باندې شوی دی او د چا جنګ و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا خپلو کې په ټیک ټاک باندې به یو بل سره څه تنازعات شوي، کنځل منځل به شوي. زه دې باره کې داسې خاص نه یم خبر. ټیک ټاک لانجه د چا بل چا وه؟ او د نور هلکانو د دې لږ شاته ګلۍ کې 2 هلکانو بس او داسې څه نور هلکانو خپلو کې بحث شوی و. نور هلکان د بل ځای دي چېرته؟ بل ځای دي او دیر کاندې سایډ یا به د بل سایډ ماته داسې خاص نشته. ښه صحیح ده. او بس دلته راغلو ودرېد خپلو کې خبرې کولې. بس یو دم غزارونه شو چې غزارونه یې پکې وشو. بس دې هلکانو پکې اول څوک څپېړه شوې ده؟ پهله پکې او لاس واچول شو. بس دغه ټایم کې دونه ټایم نه و. بس یو څو غزاره شوي پکې بیا ډزې وشولې چې خلکو را منډې کې دا 2 هلکان پراته وو. بس دې کې چې دی رسا ډزې کولې او منډې وال دي هلکان. دې کې به زما دا ورور هم چې دی پرې سر ولګېدو پکې شهید شو. صحیح ده. ستا د ورور سره نور څو کسه لګېدلي دغه ځای کې؟ ټوټل 9 تعداد دي. 9 کسان؟ 9 یو 2 غیونه لګېدلي دي خپل کسان ته ولګېدل او 2 هلکان ویشتو. یو زما ورور شو او یو دغه دی ریړې والا دی، یو ماشوم دی او یو زمونږ بل ملګری دی هغه بچ دی. هغه هم 2 خپې لګېدلي سمي نومې دی. 9 کسان دي ټول. فایرینګ وکړو چېرته بمي چاودنه وه؟ والله وروره تعداد خو هغې 7 کسانو څه سره چاقو او څه همداسې خو د 3 څه تمانچې وې. یو چې دی سوالرزه دی او سره هغه خو رسا ډزې وکړې. او د نور هسې یو تپوس بل کومه که نه؟ د دې کاکاجي نه به را سوال وکړم. کاکاجي بل سوال درنه کومه د دغې واقع څه نه کومه. یو سړی دی که نه هغه خپل مدعي باندې ډس کوي نو یو خبره ذهن ته راځي که نه؟ اوس یو بل سړی دی د هغه د ده د ورور سره خو هېڅ څه کار هم نه پېژانده به یم نو په هغې د رسا ډزې ویم چې ولې کولې به دې خلکو څه چل شوی دی؟
دا خلکو ایسمانو او یا ګولیمارو نور نه پوهېږي ځکه دا ډزې داسې څوک نه کوي دښمن چې سړی ولي مخامخ یې ولي که نه بس ویولي ده وچلوله ده په سریام وچلوله ټولې ویشتل ټولې ویشتل او ویشتل ټولې ویشتل دا وایم چې لکه د ټولو سره څه داسې څه دښمني وه نو ټولو سره دا کې دي خپل یېرې نه بس دغه کړي زه نه پوهېږم چې ولې داسې کار وکړو دا سوال مې درنه جي دا سوال مې درنه کاکا ځکه وکړه که نه چې عمر د ډېر دی تجربه دې هم ډېره ده که نه وایم چې د انسان دا وینه دومره ارزانه شوې ده نو ښه قیمتي ده خو دې خلکو ارزانه کړې ده که نه دوی سره ارزانه ده چې لکه راغلی مثال په طور په یو کس پسې په دوه کسو پسې بیا دې وویشتل اووه یا نهه که نه او ټولې بې ګناه ویشتي دغه دوه سره ترازه ورغلی او ګولې دا خاطر هم د چا نه کوي چې دا زه رسا به لګم او په سر به لګم او یا په خپل لګم که نه زما وراره دی جمعې مونځ یې ما سره وکړ یو ځای داسې رانه مخکې راووتو نو زه ترې کور ته لاړم دا چوک کې پکوړې راکښې روټۍ خوړله هغه روټۍ نه غریب پاتې شو روټۍ خوړله ټیک شو دغه روټۍ به په نصیب کې نه وه یو نو به دغه خبره ده چې موږ سره ظلم شوی دی د حکومت پوه شي او کار یې پوه شي موږ له دې حکومت تپوس وکړو ولې چې زموږ وس نشته موږ غریبانان خلک زه خپله ټاټکمار مزدور یم زما هېڅ وس نشته دی نه چا سره مې دښمنۍ وس شته نه مې چا سره سمدلۍ وس شته خو دغه دا دی چې زه حکومت نه دا دغه کوم چې ما سره انصاف وکړي بس په انصاف دې ماله کار وکړي زما دې دا کسان ختم دي بس په خپله دې ختم یا دې الله تعالی ختم نه نو څه د دې ملک د نظام نه خو بس خبرې که نه څه امید دې شته چې انصاف پته میلاو شي نو زمونږ خو حکومت ښه حکومت دی انشاءالله او کېدای شي چې میلاو شي راته انشاءالله ماشاءالله ښه پیسې دغه راغلی دی دا انشاءالله دا یې هم کوي ښه روان دي زه خبرو ماله ډیټیل راځي هغوی خپله کاروایي ښه مضبوط روانه کړې ده او انشاءالله ولزید انصاف به میلاو شي ډېر زر به میلاو شي موږ ته صحیح ده د دې ورور د څونه مو چې وفات دی عرفان الله د ماشومانو څونه عمرونه دي یاره داسې یو سل داسې به یو بس څلور کاله یو درې یو څلور کاله دی یو درې کاله دی صحیح ده په دې عمر کې تر پلار سرسورې لاړی جي لاغله مې سورې شو بس څه به ووایو د پلار د سرسورې د پلار ملاتړو داسې انسان بې ضرر او زمونږ سی سی پي صاحب نه دا خواست دی چې پوره انصاف ته موږ ته میلاو شي د ټیک ټاک د وجې چې کوم دی دومره مړي کېږي د موبایل د وجې هغه چا سره چې تنازع وه په موبایل باندې جنګ وراله وله هغه ته نه موبایلونه بند کړو د یارې نه بل ورور یې پسې ورویشتلو ده بیا د ټسټر غوزار وکړو هغې چاقوانه تمانچې راویستل نو بس رسا رسا لکه دا مخلوق چې څنګه ولاړ یو ډز یې وکړې داسې ډز یې وکړې ولاړ او بې ګناه ده د هغه ډز نه منډه وواله پټلۍ راپرېوته په ډزو لګېد پټلۍ راپرېوته ټیک ټاک سره کمنټونو لانجه وه دا د ټیک ټاک د وجې دا موړي او دا غوبل چې څونه جوړ یو بل ته کمنټ ممنټ کړي کمنټ باندې وکړو لانجه کنځلې منځلې وکړي هغې وتل درلم دې وتل راشه زه دلته کې مې کور دی دلته راشه دې موجوده یم هغه چې راغلی دی نو دا مشر ورور یې د خپل موبایل بند کړی دی مشر ورور یې وروسته هغه له جوس مو سره هغسې خبره یې ویې کوله دی کې دا کشر ورور راغلی دی ده پې ډسټر غوزار وکړو نو هغې چې کوم دی تمانچې او دغه راویستو بس رسا غوزارونه یې وکړل په منډه کې چې کوم دی زما د تره زوی منډه واغسته منډه چې واغستله په دویم ډز دا رسا پرې سر لګېدلی پرې ټلۍ راپرېوته صحیح ده دا وایم چاینا والے چې کله دا ټیک ټاک راویسته که نه نو هغوی د انټرټینمنټ او د فن دپاره راایستلی وو هغوی ته پته نه وه چې دا شی به د پښتنو لاسونو ته رسي او دوی به بیا یو بل وجني نو چاینا والا که ته وګورې دنیا کې څومره ښه ترقۍ سره روان دي نو پاکستان کې اوس دغه حالات دی وروره نن سبا موږ به ټیک ټاک کوي ټیک ټاک چا نه پاتې دی که مولا ګورې هم کوي که څوک ګورې کوي ټیک ټاک بعد کې خبرې دي موږ له د نشو دا کمې ګولۍ راوتې دي موږ ډېر سخت مخالفت د دې شي کوو په 100 روپۍ ګولۍ د ترې واچوه هغه ټیک ټاک خو ګوره دار سړي دغه دی معاملې خپلې دي موږ له د دې دغه وکړي وروره نشې دي کور په کور خرڅېږي کوڅه په کوڅه خرڅېږي موږ له دا شی دغه کې دا د کنټرول کې دا لکان چې کم راغلي دا که صحیح ده د دې مسله د ټیک ټاک ده یا د هر شي ده هغې باندې موږ نه ودرېږو هغه د هغوی خپله تنازع ده خو دا چې کم راغلي دا ټول په نشه کې وو ته به په نشه کې راځي او دلته خلک ولي نو دا خو څه وړه خبره نه ده که نه دې خو بس دي بې ګناه موږ لاړو په دې خو نه لګېدو زخمیان دي او پراته دي اوس مې شاته اوسېږم او دلته اوسېږم ګناه پکې زموږ څه ګناه ده زموږ خو بې ګناه یو موږ خو څه دښمني ده چا سره نه څه بدي ده چا سره او خپله دیاړۍ له ځو مزدورکار یې ټاټکي مزدوران یې د دې نه خو غټه د مزدوري بله نشته دی وروره د بار روډ ته داسې وځه دی کوواډ روډ سایډ ته دومره کارخانې دي که نه لکه سړی چې د منډۍ کې ودرېږي سبزي خرڅوي دومره کارخانې دي د وسلې دا تپوس نه کوي چې هلکه د صحیح سړی چې کوم وي هغه د 1,00,000 روپو نه کمه تمانچه نه هلي ولې چې هغه مسله
دا د 6,000 8,000 7,000 په همدا غله او دا کنجران چې دي دا تمانچې والي همدا غر کردار پې کوي ګولۍ واچوي دا حکومت دومره تپوس نه کوي چې تاسو دا دومره په 7,000 تمانچه خرڅوئ د سړي نه خو تپوس وکړه چې دا ته څه لپاره اخلي دا تپوس دیو نه کوي دا خبره ما په سټارټ کې هم وکړله چې پېښور کې کله د سنیچنګ له وجې نه په خلکو خاورې اوړي موبایل به یې خپل اخیستی دي ځان له موټرسایکل به یې په خپلو پیسو اخیستی مزدوري به یې کړي کال سر او ورور دی به باندې راشي تمانچه به باندې کېږي او درس به د نه وباسي کله به د رایسو والا وجني کله به د په ټک ټاک باندې صاحب وجني زه دا وایم چې دا مونږ نه جوړ شوي سریجي ته سوی بله خبره ده چې دا ګوره دا حکومت له پکار د وروره زه چې تمانچه ګرځوم ته ما څه تمانچه ما لیسنس وګوره کم دکان کې چې ته تمانچه لي ته به ورته وایې چې یاره زما لیسنس دی سیفټي لالم چې تی وروره سریام خرڅې لازمي هر سړی یلي ارزانه د ارزانه کور کې ما ته وګوره دروغجن خبره د وړو چپلې پټې که په هغې تمانچه کېږي بس کوه غلا کوه که نه دا په کار د حکومت له موږ دې ټولو ته خواست کوو چې دا څومره دوکانونه دي دا د وسلې دا دې بند کړي وروره چې زه یلم زما ته دغه لکه دې شي ته زما ضرورت دی زه به تا ته وایم ورو دا زما لیسنس دی او زما دې شي ته ضرورت دی نو زه یو عام سړی یم زه چې جوړم ته زما چپلې وشلې په پولیس لین کې چکر یې راکې چې د نه دستخط راواله د هغه نه راواله د هغه نه زه ته 15 کسانو باندې ما نه دستخط وغواړي تمانچه راکې او غل دې زما په کوڅو کې ګرځي خلک دې ولي دا ګوره د دې باندې غور پکار دی نن دا په ما راله دا په دې ټولو راځي پوه شوې لږ مهرباني د حکومت وکړي موږ له دې انصاف راکړي او لکه د نورو خلکو زندګو سره د لوبې نه کوي دا څه وړې خبرې نه دي پوه شو ته چې چا پسې راغلی دی پریښې زه دې ایشتی یم زما څه ګناه ده زه به مونځ له نه ځم کار له به نه ځم بچو له به سودا له نه ځم به ته به ما ته به ولاړې به چې دروازې نه راوځم ته به ما ولي دا خو چېرته د زناورو په ځای کې هم نه قدرمنو تاسو د دوی خبرې واورېدلې د کتونکو لپاره خو دا یو عام کیس دی چې یاره بس یو هلک و هغه وجلی شو زما لپاره زه به دا ووایم چې یو کیس دی خبرې مې پرې راغلې وکړې سلام آباد کې دی چې بل چا په کور قیمت راوغورځي هلته کې ولاړ یم او بیا هغې باندې خبرې کومه خو دا د دې سړي لپاره قیامت دی د ده نه بچی واغېستلی شو د ده ملا ماته شوله د ده د مزدورۍ او د ده سهارا ده به څه سوچونه کول دا هم ډېر ساده سړی دی سوچونه به یې دا کول چې زه به کمزوری شم نو زه زما زلمی بچی شته هغه به راله سهارا راکوي کور ته به څه راوړي زما هغه د محتاجۍ د ژوند نه به مې بچ یم خو ده ته دا پته نه وه چې ورځ به دغه شانته کې وروره په ټک ټاک باندې غویمې کېږي او د پردی غم به راځي او زما په سر باندې به د شین اسمان تندر جوړېږي دغه شانته کې د دې زلمي نه رور واغېستلی شوی دا خو به زه یو سایډ ته کړم خو په کور کې 2 ګلونه بچي دي هلکان دي د هغوی نه په دې عمر کې د پلار دغه عظیم نعمت واغېستلی شو دغه هلکان خو به څه وخت دوی د لاسه را د لاسه کې خو چې دا لوی شي دا به د خپل بابا نه تپوس کوي د خپل نیکه نه به تپوس کوي د خپل مور نه به تپوس کوي چې بیبې زموږ پلار په څه خبره وجلی شوی و مور به ورته وایي چې پښتنو په ټک ټاک غویمې کړې وې په هغې کې وجلی شوی و دا سړی به حوصله د چېرته نه راوړي چې دغه بچو ته ګوري قطره دا ځوان به حوصله د چېرته نه راوړي چې دا دغه ماشومانو ته چې دی کور ته ځي او دغه ماشومانو ته ګوري دا به لمحه په لمحه باندې به د ډنه وینې اساسي نه د دې سړي په مخ په د اوښکو سیلاب چېرته ودرېږي پښتنو د خدای لپاره ځان پسې دنیا مه خندوئ او پردي کورونه مه ورانوئ په تندر د ستاسو ټک ټاکونه ولګي په تندر د ستاسو کمنټونه ولګي پردي کورونه مه ورانوئ په پردي بچي مه یتیمانان کوئ پردی میندې مه دردوئ خوشحاله اوسئ خادم غواړم